زموږ خلک چې لور ودیږي دا قرآن پر سر ورنیولی داسې و موټر ته خېږي. دا هیڅ رسم نه دی، نه دا ضروري دی، نه په دې څه کېږي. د دغه لور چې دا قرآن د پر سر ورنیولی و موټر ته خېږي د ناوې په نامه باندې، د دې خپل منځ نه یې زده. د قیامت په ورځ ستا غاړې په بندې دي، ځکه دا ستا لور ته د کور د بندې نه پرېږدې، ته مشر یې پرده پکه، نو دننه تا څه شروع کړي دي. او د شریعت د رویه څه لکه څونې تعلیم چې پر نارینه دی د غونې تعلیم پر زنانه هم دی. ځکه اوس نارینه چې تعلیم کوي د دین، نو خو لمونځ به یې زده کوي، روژه به یې زده کوي، حج به یې زده کوي، د هغه ګرد شام پر زنانو هم فرض دی. اوس نارینه تعلیم وکړي، لمونځ و حج و روژه یې زده کړله، زنانه دغه یې پاته شول. زموږ شیخ صاحب مرحوم به ویله، حضرت العلامه عبدالغني نور الله مرقده، هغه ویله زموږ زنانې د کشنیانو په شکل په تیاره کې زیږي، په تیاره کې لویږي، په تیاره کې ودیږي، په تیاره کې د دنیا سره روانې دي. یعنی د الله و د الله د رسول فرق نشي کولی، د الله و د الله د رسول فرق نشي کولی، د امام صاحب و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرق نشي کولی. چې لمونځ ته کښېنې، لمونځ یې داسې لمونځ دی چې یو ټکی د لمانځه نه دی زده. اول ته چې زه ورسم کې مازې ډوډۍ خرابه پخ کړې وه، یا پتیره وه یا سوځلې وله، نو بیا دې دا سیل کوي چې زه څه حال باندې ږدم. لمونځ کې خراب دی، زه باک نه پکوم. دا د قیامت په ورځ دا ګریوانه به الله موږ نیسي. اوس د دې دپاره زه یو نسخه درښیم. هغه نسخه 3 خبرې دي. یوه دا ده چې زنانه چې ود سوې نه د دې متعلق، یعنی د دې زنانې متعلق یو شرعي مسله ستی مخته راله. که ستی زده و ته یې ور وښیاست، که ستی نه وی زده د ورورو د پلار په حیث باندې، خو دا ود سوې نه ده، راځه د ملا څه پوښتنه کوه، دا مسله وروړه دی. اول تعلیم په وکړه. دا اوس خبره زه کوم چې چا تعلیم نه یې په کړی، که تعلیم وکړي خو بیا بیا تا ته ګرځه درښي. که تعلیم نه و کړی، پوښتنه ځین کوه چې کومه شرعي مسله وه، که ستا یې زده وه ته یې ورښیه، که نه راځه د ملا څه پوښتنه کوه وروړه. نه ملا هلته ورتللی سي، نه دا ملا له راتللی سي. او بیا چې واده سي بیا د میړه ذمواري ده. وچ کلک میړه په دې مسؤله دی، د دې شوهر د دې سړی دا په دې مسؤله دی چې د دې هره شرعي مسله به دا وړي د ملا څخه پوښتنه کوي، ورښیي به. او پاته سو اخري خبره د زنانو په متعلق کې دا یوه خبره تی دغه کې چې زنانې کم تر کمه بهشتي زیور